السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما مور او پلار ته والدینو ته خصوصي درخواست دی چې د خپلو ماشومانو په خپله انتهایی حفاظت کوئ. مونږ ډیر زیات د فتنې په زمانه کې یو. دا کم واقعات چې زمونږ مخې ته راځي انتهایی دردناک واقعات دي. مونږ دې په دې خپل زړه باندې لږ لاس کیدو او سوچ دې وکړو که د دې بچي په ځای دا زما بچی وي، دا زما لور وي، دا خدای مکه زما زوی وي، نو زما په زړه باندې به څه تېرېده. او داسې حالات شروع دي چې په هغې کې زمونږ دپاره انتهایی دا ضروري ده چې مونږ د خپلو بچو حفاظت وکړو. یعنی یو سړی دی هغه جرم کړی دی، که هغه ته سزا میلاو شوه او هغه پانسیم شو، ستا بچی واپس نه راځي، نو په دې وخت کې د حکومت یوه ذمهواري ده چې هغه په دې جرایمو باندې روکتام وکړي او هغه د دې برپور چې دی د دې دپاره اقدامات وکړي. خو د مور او پلار هم ذمهواري ده. د مور او پلار ذمهواري څه ده چې هغه د خپلو بچو حفاظت وکړي. ستا بچي دي تاله چې الله تعالی د مور او پلار د عهده درکړي ده، والد بچو ته الله تعالی چې دی دومره تعلیمات ورکړي چې د مور د خپو د لاندې جنت دی او پلار چې دی هغه د جنت دروازه ده. د هغې وجه دا ده چې د مور او پلار ذمهواریانې دي، هغه به د خپلو بچو خیال ساتي. زه خپل بچی په داسې وخت کې چې ما ته پته ده کوڅه خوشي ده، د غرمې ټایم دی، څوک نشته، زه خپل بچی بهر ته نه پرېږدم. دغه شان زه خپل بچی یو دکان ته لیږم، په هغه دکاندار باندې مې یو نظر واچوم چې دا دکاندار څنګه سړی دی، آیا زه په ده باندې اعتماد کولی شم؟ سبا د ده د وجې نه ما ته زما بچي ته څه تکلیف خو به نه رسي. زما عزتمندو چې کم ماشومان لویګاڼي جنکۍ دي، ماشومان دي، هغه موږ دکانونو ته داسې ټیم کې چې هغې کې څوک نشته یوازې نه لیږو. دا زموږ معاشره کې کومه معاشره کې چې موږ اوسیږو انتهایی په افسوس سره دا خبره کومه چې قرآن کې الله تعالی د کافرانو باره کې د بعضې انسانانو په باره کې فرمایلی دي چې اولئک کالانعام بل هم اضل، دا خلک د ځناورو نه هم بدتر دي. زما عزتمندو دا ستا ماشوم به تا ته ماشوم ښکاري، تا ته به بچی ښکاري او تو به وی چې یاره ده ته به د چا په زړه کې لا غلط خیال راشي او څوک به چې به درته غلط په غلط نظر وګوري. خو زما عزتمندو په معاشره کې داسې خلک موجود دي چې هغوی د ځناورو نه هم بدتر دی. یعنی دین اسلام خو ډېره لویه خبره ده، په هغوی کې انسانیت هم نشته. نو د مور او پلار دا ذمهواري ده، د مور او پلار دا انتهایی لویه ذمهواري جوړیږي چې هغه د خپلو بچو حفاظت وکړي، هغه په خپلو بچو باندې ډېر زیات نظر وساتي. سکولونو ته تاسو ځئ د ګاډي پورې یا د سکوله پورې ډېره لار ده، نو خپل بچی په خپله باندې بوځئ، لږ تکلیف کوئ. د دې لږ تکلیف بدله به تاسو ته دا میلاویږي چې کم از کم ستا د بچي لاش به تا ته نه میلاویږي او ستا په بچي باندې به چې دی تو افسوس نه کوي. زما عزتمندو کم ځای کې چې د حکومت ذمهواري ده هلته د مور او پلار هم ذمهواري ده. مور او پلار دې په دې خبره باندې خصوصي توجه وکړي چې خپل بچي بالکل یوازې مه پرېږدئ. دا زموږ په معاشره کې چې کم واقعات کیږي د انسان زړه دړکی. لږ سوچ وکړئ که د دې ماشومې په ځای د چا ماشومۍ هغه دې لږ په خپل زړه باندې لاس کېږي که خدای مکه د دې ماشومې په ځای زما ماشومه وي، زما په زړه باندې به څه تېرېده، د هغې والدینو په زړه باندې به څه تېرېږي. زما عزتمندو د خپلو بچو موږ انتهایی خیال وساتو، انتهایی په هغوی باندې نګراني سخته کړو چې داسې واقعات زموږ مخې ته نور نه راځي.